یا الله ستا عبادت کو ستانه مدد غواړو. په سټیج باندې ناست زمونږ خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب، منسٹر ایگریکلچر محب الله خان، زمونږ د ملکنډ ډیویژن صدر او ډیرکټ چیئرمین فیض حکیم خان، په پنډال کې ناست زما مشران، همزولي کشران، د میډیا ملګري، ټول ته السلام علیکم. ملګرو زه به سره مختصر خبرې وکړم، بیا ورته سی ایم صاحب تفصیلي خبرې وکړي. الیکشن وشو او بیا خپل خلکو له د ترقیاتي سفر آغاز وشو. زه به ډېر وضاحت نه کوم، خو دومره درته ووایم چې 80 کاله د سوات یو طرف ته او دا 2 کاله د تحریک انصاف د حکومت بل طرف ته خپ په کاغذ باندې، په ګراوند باندې، په میدان باندې په 2 کاله کې د ستاسو کارونه زیات شوي دي. زه به تاسو ته اهم خبرې تاسو ته به یاد شي، د الیکشن نه مخکې ما به تاسو ته په بجلۍ باندې یوه ناره وایله، او چې کله ما الیکشن وګټو نو په اولي 3 میاشتې کې خو کرسۍ بندې کېنئ. زما سکیورټي درخواست کوم کسان چې بار ولاړ دي دوی د روز روډ بلاک شوی دی. دا کسان چې دي د روډ نه لږ سایډ ته کوي، زموږ مېلمانه را روان دي، روډ بلاک دی، هغو تکلیف دی. نو مهرباني وکړئ دا کوم کسان چې بار ولاړ دي دا دغه نه لرې کوئ جي. ټول پنډال ته رانه وځئ، مېلمانه ډېر را روان دي، ستاسو د وجې تکلیف خلکو جوړ شوی جوړ نه شي جي. څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ مشر جناب محمود خان خپل وزیر اعلی نن زموږ کلي ته راغلی دی. دا زموږ د وزیر اعلی په موږ باندې ډېر احسان دی او دا یو ډېر بهادر او خوږ انسان دی. تاسو څنګه پته ده چې د ماندور نه زموږ داسې یو کلی جوړ شوی دی چې هغې ته خلک ټاونشپ نن سبا وایي. تاسو ته پته ده چې هر یو کور ته جناب محمود خان روډ رسولی دی. تاسو ته څنګه پته ده چې موږ د ماندور دپاره ډېر د اوبو مشکلاتو ډېر شی حکومتونه تېر شوي دي. 70 سال وشو چې موږ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت پاک او ستا نام مدد غواړو. جناب چیف منسٹر صاحب، وفاقی منسٹر صاحب مراد سعید صاحب، محب الله خان، شرافت خان، کمسٹر صاحب، ڈی سی صاحب، یو نعمت انسان لوړ کی الله یو مهرباني په سړیو کې